سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر علی په خیر پښتونخوا ته څنګه تاسو په مزې کې ټپ ټاپ سهار مو په خیر او ورځ مو نیک مرغه لیدونکو نن پروګرام کې درته بیلابیل میلمانه لرو اف کورس خو زه شروع کې خبره کوم او هغه دا چې اکثرا منګه د یو کار لپاره کوشش کوو او موږ کوشش کوو چې زمونږ یو میشن دی چې دا کار زه داسې وکړم یا د خپل ژوند ښه کولو لپاره هغه که ایجوکیشن کې وي هغه خپل کیریر کې وي خو که هغه کار چې څنګه موږ پلان کړي وي هغسې ونه شي نو بیا موږ ډیسایډ شو بیا موږ دا وایو چې دا ناممکنه ده دا کیدی نه شي خو زه دا وایم چې دا هر کار چې په دنیا کې دی هغه ممکنه دی او څه هرډل څه مشکلات راځي هغه دې دپاره راځي چې کیدی شي زمونږ نالج یا زمونږ پوهه یا زمونږ تجربه هغې باره کې نه نو موږ باید هغه زده کړو خو په ژوند کې څنګه چې بینې مسلم موږ باید وي چې دنیا په امید خوړی شي امید ساتل پکار دي او د خو امید ساتل پکار دي او محنت کول پکار دي نو دا خو کیدی نه شي چې په ژوند کې داسې څه کار وي چې هغه ونه شي د انسان دپاره او یو کار دا چې هغې کې زمونږ بهترین ځکه چې انسان د خپل د خیر او شر نه نه خبر نو ځینې کارونه داسې چې هغه ونه شي نو موږ بیا دا وایو چې یاره بس دا کار چې ونه شو نو دنیا دلته ختمه ده داسې وینه دنیا په یو کار نه کېدو باندې نه ختمیږي خاص کر ستاسو کیریر یا ستاسو لایف دا کیدلی شي چې بله چې کوم ناست دی هغه بادشاه زموږ او ستاسو دپاره څه د هغې نه هم زیاته ښه بهتره فیصله کړي او زه یو بله خبره کوم چې انسان اله پرمختګ کولی شي یا ژوند کې ښه کیدلی شي چې هغه په هر حال کې د الله تعالی شکر وباسي ځکه چې که نور هېڅ هم نه که نه تاسو سهار راپاسئ او تاسو وګورئ چې تاسو په بدن باندې روغ یې تاسو منټلی روغ استئ صحیح ده نو دا څه وړوکې خبره ده یا وړه خبره ده کله تاسو د هسپتالونو روغ کړی دی کله تاسو تللی استئ چې په دنیا کې خلک په کم رنځ باندې اخته دي نو یقین وکړئ چې موږ صرف د خپل صحت هم شکر ادا کړو د خپل رب نه نو هغه هم ډېره زیاته کمه ده لیدونکو نن پروګرام سره اوسېږئ ډېر ښایسته میلمانه تاسو سره لرو د هغې د ژوند کیسې او د هغې تجربې خو دا وخت یو ورکوډ شانده معلم د مینې وروسته راسانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشئ په خیر علی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس په دې سیګمنټ کې ما سره فیزیوتراپیسټ ډاکټر برهان ناست جی ډاکټر برهان رابی ستړي مشئ ډیره مهرباني جی څنګه جی تاسو ښه الحمدلله تاسو ښه خیریت الله کرم دې تیر هفته موږ ډسکشن کړو د اډوکو کمزوري باندې چې کمزوري ټیک شو په دې کې یو بل بیماری هم دا چې هغه اکثر د جوړونو یا د چې کومې کونډې دي دې ته کونډې وایي څه ورته وایي او چې ګوډې ورته هم خلک وایي او کونډې هم ورته وایي زنګون ورته وایي که نه بلکل زنګون شو ګوډې که نه نو دا چې دا هم د اکثرو خلکو کمزوري شي یا د تکلیف ډېر زیات یا د دې درد دومره زیات چې هغې بلکل کېناستې پاسېدې نه شي بیا دا اوس چونکې د جمعې را روان دی نو د جمعې ودرګې خو بیخي هغې ډېر زیات تکلیف وي نو ما غوښته چې نن په دې باندې خبره وکړو سو د دې چې کوم میډیکل ورډ تاسو دې ته نوم اخلئ هغه ډېر زیات ګران دی I cannot pronounce it نو پرابلم دا ساده پښتو کې نه صحیح دی اوکې نو دا چې کومه بیماری ده اوسټوارثرایټس ارثرایټس جی اوسټوارثرایټس جی اوکې سو دا اوسټوارثرایټس چې دی د جوړونو یا د ګوډو یا د غوټنو چې کوم درد دی کوم تکلیف دی په دې باندې به خبرې کوو نو اول دا خو راته وایي چې دا څه شی دی ښه جی اوسټیوارثرایټس بیسیکلی دا دی چې دا د جوړونو بیماری ده ټیک شو چې اوسټیو وایي بون ته ارثرایټس وایي انفلیمیشن ده انفلیمیشن زخم ته وایي یو خو چې کلاو زخم یې که نه چې کوم ته ښکاري داسې لاس باندې ولګېده داسې یو د جوړ کې دننه زخم جوړېږي لکه موسټلی تاسو کتلی که نه د خلکو ګوډې سویل شي یا دا ګوتې سویل شي لکه که نه دا جوینټس اکثر لکه وپړسیږي ایګزیکټلی وپړسیږي پای کې بیا موومنټ هم ډېر مشکل وي که تاسو درد کوي لکه ودرېدی نه شي که نه نو دې کې څه چل کېږي لکه چې کوم سپیسیفکلی د اوسټوارثرایټس بیماري چې کومه ده نو دا سپیسیفکلی ویټ بیرینګ جوینټس دا کوي چې په کوم باندې وزن زیات راځي لکه ګوډه شوه ټوټې شو ټیک شو چې دا ټخنه شوه صحیح ده چې ګیټای چې څه ته موږ وایي دا شوه په دې جوړونو کې دا ډېر زیات کېږي او نن سبا چې دی لکه اوس دا څنګه چې یخني راځي نو دا ورو دا دردونه وغیره سیوا کي دې کې داسې وي چې لکه اوس دا 40 پلس میل دی که فیمیل دی هغو ته تقریبا په دې کې شروع شي لکه اوس مونږ مخکې هم څو ځله ذکر کړی چې لکه اکټیویټیز وغیره نشته د هغې په وجه باندې دی پریونشن ډېر زر ځي راځي که نه نو ادروایز دا په 60 پلس کې به راتله
په خلکو کې. اوس دې کې داسې دي چې لکه چې دا په ګوډه چې کوم دغه وي لکه دا جوینټ چې دی په دې کې دننه ډفرنټ سټرکچرز دي. لکه اوس لکه مثال کے طور پر دا ګوتې موږ موو کوو که نه نو اکثر پکې خلک وایي غوړوالی وي ګوډه کې مې ختم شو. تاسو ګورئ که نه وی دې کې چې کوم لکه دننه هغه لوبریکنټ دی بیسیکلي هغه داسې دی لکه چې دې باندې مختلف سرفیسز دي چې هغه غوړ وي. ټیک شو چې دا په یو بل د پاسه سلپ کوي نو دا موومنټ کېږي. که چارې دا په دې کې نه ټیک شو نو دا موومنټ ممکنه نه ده. صحیح ده. نو په دې ګوډو کې په دا کې څه شي په دغه بیماری کې هغه څیز ختمېده شروع شي خپله چې کوم دی ګساویږي هغه ختم شي. بل تاسو به اکثر خیال کړی چې خلک اکسرې وغیره وکړي دا وایي یاره زما د جوړ کې چې کوم دی ګیپ کم شو ګوډه کې ګیپ کم شو. ټیک شو جي نو داسې دا هغه ته اوسټیوارترایټس وایي. دا دی تقریبا ګریډ 3 ګریډ 4 وي. دا شروع کېږي د ګریډ 1 2 3 4 نه. په 4 کې څه چلي په 4 کې لکه اینډ سټیج اگر موږ خبرو کوو نو هغې کې داسې وي چې لکه تاسو که اورېدلي وي یاره ګوډې ورته بدلې کړې دا څه اورېدلي دا چې ګوډې ورته بدلې کړې یا د ټوټي دا ګولی ورته بدله کړه د ټوټي دا جوړې ورته بدل کړو. دا بیسیکلي چې کوم دی دا ګریډ 4 باندې وي. لکه داسې چې کوم دا اډوکې چې دي دا ګساوېده شروع شي دا رف شي. چې کله رف شي نو تاسو پته چې سموث چې کوم سرفیس وي هموار د هغې موومنټ یو شانې وي. ټیک شو جي چې کله هغه رف شي نو هغه به خامخا بیا پین هم کوي. صحیح دی جي پای کې پړسوب هم وي پای باندې هغه انسان ودرېدی هم نشي. دې سره سره سیملر یو بله بیماري د هغې ته وایي روماټایډ ارترایټس. هغه انشاءالله موږ به نیکسټ هغه کې ویک کې کور کوو. هغه یو ځان له یو هغه ټاپک دی دغه چې لکه دا دواړه به ډفرینشیټ کېږي څنګه لکه که ته په کور کې ناست یې نو موږ تاسو ته داسې پوینټس وایو چې تاسو ته پته ولګي چې یاره آیا ما ته اوسټیوارترایټس دی که ما ته روماټایډ ارترایټس دی. اکثر داسې چې خلک وایي چې ما ډفرنټ میډیسنز وغیره وخوړل خو لکه زه ورسره ښه کېږم نه. اکثر هغه وي اوسټیوارترایټس تاسو میډیسنز د روماټایډ ارترایټس خورئ. هغه وي روماټایډ ارترایټس تاسو میډیسنز د اوسټیوارترایټس خورئ. لکه په دې کې هم دا ډفرنټ قسم کې دا کنفیوژن وغیره شته. په فزیکل تھراپي سره ریلیټډ جي په دې کې زه بس دا مختلف قسمه پوینټس مینشن کوم چې لکه اوس مثال کے طور پر دې کې سویلنګ دی. ټیک شو سویلنګ دی لکه موږ مخکې ویلو چې د سویلنګ دپاره بهترینه خبر دا چې تاسو یخ ټکور کوئ یخ ټکور کوئ. لکه په دې کې الریډي زخم د واوري اوس لکه که تاسو واوره په کپړه کې ونغاړئ. ټیک شو جي په شاپر کې په کپړه کې ونغاړئ هغه پې لګولی شي یا په یخ اوبو کې ټاول وغورځوئ. صحیح دی جي هغه راواخلئ هغه لږونه کې نچوړ کړئ د واورې په اوبو کې یس او بیا هغه تاسو په دې باندې چاپېره نه تاو کوئ لکه نو آیسرم کې چې لکه آیسر وسي سویلنګ کمیږي سډن به سویلنګ کمیده شروع شي. پلس تاسو داسې کولی شئ چې لکه په ځمکه باندې ځان ته 2-3 پیلوز کېدئ 2 پیلوز لکه نرم 2 پیلوز کېدئ او سر ته یو پیلو کېدئ د خپو طرف په 2-3 پیلوز د پاسه کېدئ. ټیک شو جي چې کله ستاسو د باډي انکلاینیشن لکه د خپې داسې اوچتي نو بس چې هغه چې کوم دی کې دا سویلنګ کېږي ای دوران چې کوم اوبه دي کې راځي اب نارمل چې کوم لکه سیزونه دي چې دی کې اکومولیټ کېږي اب د دې نه باډي ته ډرین کېږي لکه اب دې ځای پاتې کېږي نه چې کله ستاسو باډي په انکلاین پوزیشن کې. صحیح دی جي نو دا ډېر زیات امپورټنټ دی. پلس دې سره څه شی دی لکه یو څو ایکسرسایزز به زه تاسو ته دا ویم چې لکه مثال کے طور پر تاسو وایئ چې لکه زه د دې بیمارۍ نه بچ شوې چې ما ته دا بیماری نشته خو چې فیوچر کې راته فیوچر کې راته ونشي. ایگزیکټلی هغې دپاره داسې دی چې لکه اوس دا نی جوینټ د ګوډه ده. ټیک شو جي تاسو په ځمکه باندې سټریټ سملئ په ځمکه باندې. صحیح دی جي اینه بعد څوک چې د خپې سیده کوي د دې لاندې لکه داسې کوشن واخلئ یو یا دوه د ګوډې لاندې کېدئ د ګوډې لاندې کېدئ بیا به د نی جوینټ لاندې پریس کوئ ګوډه لاندې به داسې لاس سره نه جي تاسو به ملاس یې په خپې باندې په خپله داسې ایگزیکټلی داسې په خپله پریس کوئ. ټیک شو د دې په زور باندې دې سره به څه کېږي چې د دې نه سراونډنګ څومره هم مسلز دي. صحیح دی جي څومره هم مسلز دي لیګامنټس دي پلی دي پټي دي. ټیک شو جي اب څه وشي اب دې سره مضبوطیږي دا د هغې ایکسرسایز بیسیکلي د ګوډې یا د دازې مضبوطولو دپاره دا ایکسرسایز دی چې په ځمکه به سټریټ کېنئ خپه به سټریټ کېږي د هغې لاندې به یو 2 کوشنز کېدی بل او د هغې نه پس چې خپه تاسو هغې باندې کېدی نو بیا به د خپله ګوډه پریس کوئ لاندې طرف او خلاص نه د خپلې ګوډې په زور باندې د خپې په زور باندې لکه مثال کے طور پر دا دیزه کې دا ما کېښوده داسې نو خپه به لاندې خپله پوش کوئ د بره نه لاس نه داسې او داسې به خپله پوش کوئ. خو لکه اوس خو داسې سیده دی که نه چې خامخا 2 کوشنز پراتې نو خپه به اوچتئ. ټیک شو جي نو تاسو به هغې لاندې زور ورکوئ او څونه ټایم به دا به تقریبا تاسو لکه چې اوس کله تاسو پریس کوئ نو 5 سیکنډز دپاره هولډ ساتل پکار لکه لاندې زور ورکړی دی. ټیک شو جي داسې زور ورکړی دی دا 5 سیکنډز دپاره هولډ کول او کم از کم 10 سے 12 ریپیټیشن لکه دا لازمي. څو سیټس به کوو دا جي لکه 2-3 سیټس انیشلی دا د جي لکه که تاسو دا ایکسپیکټ کوئ چې لکه یو هفته کې یا 10 دن کې جادویي دی باندې بس اثر وشي داسې نه کېږي. دا ایکسرسایز به تاسو خپل د روټین حصه جوړوئ لکه دې باندې ټوټل 4-5 منټه هم نه لګي نو یې سره څه کېږي چې لکه ستاسو په جوړ کې کم ګیپ چې دی که نه هغه به چارې نه کمیږي. هغه مین وجه دا چې لکه چاپېره سټرکچرز به مضبوط یا به نه کمیږي. جی پلیز. صحیح ده ډاکټر صاحب همدې ټاپک سره مخکې زه خو زه غواړم چې لیدونکو ته مې تاسو چې موږ همیشه د واک یا د جاګینګ خبره کوو خو هغه پراپر نه د دې وجې نه هم ګوډو تکلیف چې دی پیدا کېږي نو یو پروګرام کې به موږ په دې باندې هم خبرې کوو چې جاګینګ په څنګه ځمکه
او څنګه پکار دی یا واک چې تاسو کوي هغه څنګه ځینې خلک وایي چې په رف ځای کې پکار دي ځینې خلک وایي چې هغه ټریک چې کوم جوړ شوی ځینې وایي چې باجریا چلو شي نو کوم یو بیسیکلی زیات خدای کنه نو پاغي روان پروګرام ان شاء الله ډېر انټرېسټینګ ټاپک دی ځکه چې تاسو خبره سي چې لکه 90% عوام کنفیوز دي لکه مونږ په خو نو ماته چاوي چې نه کنه دا ټریک باندې دا داسې چلې بیا ځینې خلک وایي چې په چمن باندې ځاسې بیا زه هایکینګ ډیر کوم ډیر خلک وایي چې نه هایکینګ مکه ودا چلې په ګوړو باندې سر پریوزي او سخت وی چراپوزي کې داسې چلی نو لګو پدی باندې ما د پارم خدای لیدونکو د پارم خدای پدی باندې روان پرومونه کې ورځ موږ پدی خبرې کو خا دا چې کومه بیماری د جوړونو درته دا د دې لپاره څنګه تاسو چې سپیسیفیک ایج د لپاره چې دی ایج پوری کیږي یو خدا راته وي او بل دا راته وي چې دا خود ته زیاتره کی کسړو تا ها جی دغه داسې چې لکه مخکې ما څنګه دا به 60 پلس په لکه دا ډیزیز براتلو صحیح دی مخکې اوس داسې دی چې لکه دا تقریبا 40 پلس موږ نوټس کوو چې لکه دا شروع شي صحیح دی 40 پلس شروع شي خو لکه بعض داسې فیملیز وي کنه چې په هغه کې لکه فیملی در فیملی دا شی د سره روان نو هغه کې لکه تاسو په 25 30 ایج کې ایکسپیکټ کولی شي چې په الګ جنای کې لکه هم راتلی شي دا څه کیسز هم راځي چې لکه ټیک شو ها د مزي خبره چې د دې لکه دا څه خاص ټریټمنټ هم نشته دا به تاسو صرف وقتی طور پین کیلرز وغیرہ خورئ نو هغه سره لکه د دې پریونشن کې دی چې دا په ځای ودرېږي دا مخکې زینه ټیک شو جی خو لکه د دې داسې پراپر ټریټمنټ نشته ځکه چې دا یو اټو ایمیون ډیزیز دی لکه زمونږ چې کوم ایمیون سیستم دی دا چې اپریشن کو ګوډي وته واچو دا خو دا سوچي چې لکه تاسو لکه مونږ هغه اپریشن هغه ټایم ته نه ور رسو کنه لکه مونږ کوم ایکسرسایزز وغیرہ یادو نو هغه لیمټ په پکې نه کراس کیږي لکه ګریډ 4 کې الته بس سټاپ شي بس کچاري لکه مطلب دا چې تاسو ایکسرسایزز وغیرہ کوي د دې خیال ساتئ نو دا په ګریډ 1 کې ګریډ 2 کې دا هم پاغه ځای کیوي دا باغ نه بڑھاویږي نه بیسیکلی زمونږ خوراکونه هم په دې اثر کوي ډیر زیات اثر کوي چې لکه ډیر زیات لکه اوس من زیاتره من خلک لکه تلیدلي خوراکونو ته ډیر زیات خوشحالي وو صحیح دی نو د هغې ټول سیزونو دی باندې ډیر زیات اثر دی بل پلس ویټ لکه هر سړی موسټلی اوور ویټ دی نن سبا چې دی لکه ټیک شو چې نو هغه یو موږ پکې انډر ویټ یو او تاسو ایگزیکټلی موږ بیا موږ هم اوور ویټ یو چې لکه زه همیشه سونه ټایم نه کیږي لکه زما د هایټ مطابق زه انډر ویټ یم ها صحیح اوس خو بیخي نن سبا خیر تاسو خپل وزن باندې ورکاوټ هم کوئ سو داټس واجب دا لکه دا نو دا د ویټ زیاتېدو وجه هم یو ویټ زیاتېدو ډیره غټه وجه ده جی او موسټلی کیسز لکه په هاسپټل کې په کلینکس کې داسې راځي چې لکه هغه اوور ویټ وي او هغه یا ګوډې هغه سره سات نه ورکوي ګرځېدی نشي ټیک شو جی نو ګرځېدی نشي خو لکه خوراک لري ښه زور ورکړی او اکټیویټیز هم نشته دی ایکسرسایز هم نشته دی او په سیټینګ کې لکه بیٹھے بیٹھے څنګه ما تاسو ځای ایکسرسایز خو نو دا خو لکه بیٹھے بیٹھے هم ایکسرسایز کیږي دا هم څوک نه کوي لکه دا افسوس خبره ده بل دا یو بل به یو ایکسرسایز معمولی شنو کوم جی لکه چې دا خپه سټریټ کوي او ځان ته دا پنجه راخکل لکه چې ساوس دا کاف مسل نه دی دا خټکا جستوي چې دا سټریچ کیږي د سره ټیک شو چې کله دا سټریچ کیږي د سره بلډ سرکولیشن هم امپروو کیږي ځکه دیس از کالډ سیکنډ هارت اف د باډي ټیک شو چې دې ته وایي دویم زړه دی لکه دا یس دا موږ اکثره چې ایکسرسایز دغه کنه دا خپه دا یس ایگزیکټلی داسې دا داسې کول یس او دا ډیر زیات لازمي دي جی دې سره هم چې کوم نه په ګوډه باندې لکه پریشر او وزن به سره کمیږي لکه اوس سټرس په پینه راځي لکه چې څنګه مخکې ای سره راځي اوکې ګډ صحیح ده دا مراتونه وجدا خو ته زیات دا پرابلم کی کسر ټیک شو سوري دا شیر نه مازونو ته نو ډسکشنز کړهلو دا سې جی چې لکه پدې کې خزي زیات وی انوالو وی ټیک شو لکه الموست زبردم چې 60-65% خو لکه د 70 ته چې رسی سړی کنه هغه پکې 100% انوالو وي لکه سړو ته ارلی ایجز کې نه راځي خزو ته افټر 40 شروع شي ټیک شو چې او چې لکه 60s کراس کې 70 ته رسی نو هر سړی په دې کې مبتلا لکه دا پکې دا یو مختلف قسمه ریشو ده د دې ډیر خلک وایي چې اخیره کې بز پروګرام ټایم د دې سیګمنټ راغونډيږي دا تاسو کوم اکثره خلک وایي چې دا منګه چې کومه د خپې په خو کنه پای وای دا ډیره فائدہ لري دا فائدہ لري کنه لري دی هغه مال سریخ خون ته کی کنه دا ګوډو ته فائدہ لري دا پلاني ته فائدہ دا ملا ته فائدہ لري ایگزیکټلی دا سې جی دا میتس دي ټیک شو جی دا هیڅ قسم څه فائدہ نه لري ځکه چې لکه د ساروي په سلیخ کې زموږ په سلیخ کې ډېر فرق دی حقیقت خبره دا ده ټیک دی جی ځکه چې ساروی یو جدا ځناور دی موږ سوشل انیمل یو لکه چې لا سوشل ټکې موږ سره راځي موږ انسانان یو اشرف المخلوقات یو زموږ باډي هم ډفرنټ ده زموږ خروس کوم نه اوا خو خوري موږ زنور زه خورو نو داسې خو موږ بیا پیمس کو کنه هم د زناور نه راځي د زناور نه راځي هغه لکه زموږ لپاره فایدهناک دی خو لکه دا چې کم دی چې د سلیخ ډېر ټیسټي چې دی زما خپل ځانې ډېره زیاتې خوښي ټیک شو جی موږ خورو خو لکه په نن زمانه کې وضاحت یو خبرو کوم لکه پای خوړل داسې دي چې لکه چربي خوړل لکه ځکه چې هغه سي د هغه موږ یوز کوو نه کنه یوټیلایز کوو خو نه وخورو خو درنې پای بس هر پر ناشته کې وخورو یا د ګرمي وخورو او ډډه وو پریو بزو
صحیح دی دا غیر بعد نه اکټیویټی شته نه ایکسرسایز شته یا ډاکټر تاسو عجیب خبره کوي اوس چې موږ ایکسرسایز وکړو سهار پکې هاي کې کو نو بیا خو زمونږ حق جوړیږي چې ناشته وکړو او بیا که ناشته وکړو وای چې د ناشتې نه پس یا د خوراک نه پس بس به ایکسرسایز باندې کې یا به واک نه کې یا به جاګینګ نه کې یا به هایکینګ نه کې هغه صرف د نیمه غنټې لپاره دی نیمه غنټې پورې چې کم از کم لکه تاسو سټمک ته کم چې د بلډ سپلای دا هغه ټیم مل تکي ټیک شو جی ټوټلی په سټمک باندې فوکس یا ټیم د وینس سیستم نو هغه ټیم نه دی پکار دا غینه بعد خاطا سو مثال کے طور تاسو هیوی ناشتا وکړه اي کې پای دی چنی دی وټ ایور ټیک شو جی بیا دا غینه بعد تاسو پکار دی چې کم از کم لکه دی کې یو لانګ بریک راولي کنه لکه اوس لکه لانګ ځکه چې تاسو هډر ذات کال په سهار کې واغستل ٹھیک شو دا غینه بعد یو لانګ بریک پکار دی یا دا غینه بعد هلکا پولکا غنټه دو بعد بیا نورم ایکسرسایزز یا چهل قدمی پکار ده لکه کده هر چا هر سوره کور دی ولکه پکار دی چې پکې لکه سلګ ډیر واک وغیرہ کوي زمنګ طرفون ته یا نن سبا دا کلچر نشته بس ناشتي الکه دا شعر وړه دا شعر وړه دا شعر وړه بس خروس کو دی ولکه حساب نه منل نشته دی لکه ډیر زیات مننه ثانک یو لیدونکو هم دې سر پروګرام کې ورکوټ شاندمال واپس را سانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسه ستړي مشي ور بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زمونږ زنانه چې هغه د پښتونخوا په هر فیلډ کې تللی دي نو هغه نه یوازې ځان دپاره بلکې د خپل د سیمې دپاره نوم ګټلی دی هغه که بیا سپورټس وي هغه که بیا هنر وي د آرټس وي یا هغه هم ایجوکیشن کې ځکه تاسو کتلی موږ سره ډېر ایجوکیشنسټ دلته راغلي دي هغې سره موږ خبرې کړې دي ځکه دې کې خو شک نشته دی چې ښځه ده هغه ډېره زیاته تکړه سورته چې شخصیت ته ځکه چې ایٹ ټایم هغه خپل کور هم ساتي ایٹ ټایم هغه خپل چې کوم فیلډ کې وي هغې سره هم انصاف کوي او دا اسانه خبره نه ده او بیا که دا خبره راځي د مونږ د کې پی کې یا د پښتنو چې زمونږ سوسایټي چې کومه ده هغه لږه کنزرویټیو ده لږه نه بلکې ډېرې ځونې کې ډېره زیاته کنزرویټیو ده خو بیا هم زمونږ میرمنې راوځي مخکې راځي خپل فیملی سره چې دی نو هغه د سوسایټۍ ته هم چې دی خدمت کوي او هغې ته هم ډیلیور کوي نو اوس چې ما سره کوم میلمنه په خپرونه کې ناسته ده د هغې تعلق د سیاست سره دی د قومي اسمبلۍ غړې ده ظل هما ستړي مشي جي مهرباني څنګه جي تاسو ښه صحت ښه دی الحمدلله نو لږ به زه ستاسو د شروع سفر نه به شروع کوم چې د ژوند سفر امین لګ دا چې تاسو خپل چې د خپل متعلق د کوم سیمې سره دی او بیا براټ اپ او تاسو د انیشلی سکول او ایجوکیشن باره کې راته وایي ډیره مننه ډیر ښکلی شو دی ستاسو او زما دپاره یو ښه اپرچونټي ده چې ځکه چې زموږ پولیټیکل خو یو خو زموږ عوام سره هم رابطه نو ښه دی چې تاسو عوام لږ دام چې لږ ستاسو پرسنل لایف نه لږ شانتي خبر اوسي ټاک شوز کې زموږ هغه خپل اکچوال لایف ایکسپوز کیږي نه دا داسې پروګرامز داسې شوز چې کوم دی دا زه ډېر اپریشیټ کوم تھینک یو جی اور زما چې کوم تعلق دی زه بایکاسټ چې دی زه احمدزی وزیر سره تعلق دی زما اف آر بنو زما علاقه ده خو زما بابا چې دی چونکې جاب په بلوچستان کې و انجینیر و نو هغه زما اپبرنګینګ بلوچستان کې شوی دی نو پلار کور مې بلوچستان کې دی سکول او کالج بلوچستان خامور بلوچستان کې هم سبق ویل نو بیا بلوچستان باره کې تاسو دواړه کولای شي بیا واپس چې دی نو بیا واده نه پس موږ دلته شفټ شولو پیښور ته نو دا خو برته یاد نه چې لګه سو کال وو چې تاسو بلوچستان ته نو بنو د تاغه ټایم کې لګ ډیر یاد او عمل کې ډیر زیاته زما چې دی زه د دریو میاشتو چې زما بابا خو سٹارٹ نہ سیٹل ہوکا نا فرسٹ جاب مالتا ہو نو کویټا کې دا بونم چې د کویټا او د بنو یا د وزیرو ژبې یو رقم دی خو بیا هم شی او ژی چې کوم دی دواړه زیات استعمالوي کنه نو د خپل سکولینګ دغه راته وایي چې هلته کې تاسو سکول ټایم کې چې وایي نو هغه ټایم به تاسو څه فکر کوئ چې لږ زه مخکې سبق ووایم صحیح ده نو څه به جوړېږم ډاکټر پایلټ ټیچر څه هغه ټایم باندې څه وکړ زه خو هغه چې لکه ځکه دا ځان دپاره ووایم چې آی ایم ا بورن آرټسټ نه پیدایشي آرټسټ نو زه چې دی زما بس هر وخت یو
माइंड की यो क्रिएटिविटी बल गया हुआ सनस तख्लीक करने का मुझे शौक होता था। हाँ. नो डेर अर्ली एज के क्लास 2 और क्लास 3 के ड्राइंग तरफ न रालम। ओके ओ माँ बा ड्राइंग को एम्ब्रॉयडरीज बमे को डाई बमे को कुकिंग बमे को फ्लावर Wow, अरेंजमेंट हाँ. मेकिंग देशी तरफ ता जमा देहानो खा खा नो सही माँ चे दे हालांकि ज सबक के खाओ माँ गुजारा में कोला और जमा प्लार डेर शौक कुछ जमा लूनी डॉक्टर इशी जका चीज तासु तो पता दी चीज ज्यादातर खलक डॉक्टर इंजीनियर ही वही कना मख के खूब हमदगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल आओ नो जमा चे दे नो बाबा पदी डेर खपमो खुमा स्विच करो आर्ट तरफ ना पदी चे जमा फाइन आर्ट्स के ज्यादा इंटरेस्ट खा हो खा सही सही तासु द लूनो खबरो कनो सूरो न ख्वेंदी तासु जमुंग जी द्रेल ख्वाइंदे खो जमा बाबा दो बदू न कड़ियो नहीं उधर बलूचिस्तान यानी नीमा फैमिली बलूचिस्तान के दा नो सलोर बची दा गई न ओ सलोर जमुंगो योर जमार योर दा गई खदेर नो तासु मशर वे तासु आओ जी टोलो के मशर सही दा ओके नो दारा तो आई बिया कोर की सुक डॉक्टर शुल कना मेडिकल तरफ ना जमा इवा खोर फार्मा तलाड़ा फार्मेसी ओकड़ा खोदा दे चे अगो न आगे तिसंगा सासु वाले जमा बाबा आओ जी सही दा अक्सर ना खजीदा वही चे कला वादो शिनो बस ज्वंदल तकी जमुंगा खत्म दे बस उस ज्वंद आगरे चे खावंद पारा दे बची सातन दे आओ दा ची जमुंगा देना पस कैरियर जुड़ को या मंगा से फील्ड तलाड़ शो दा अगी ता नामुमकिन अखकारीगी सासु सियासत तर तक چې کوم دی هغه د واده نه پس تاسو کوم دا ته چې پالیټکس آرټس کې څنګه تاسو یې زما ډیر زیات شوق وو بیا پالیټکس سره تک دا څنګه انسپایر شوي او دا دې طرف ته څنګه راغلی اصل کې فرست اف آل خو زه تاسو ته خپل لګ زما لایف چې د فل چې د سټرګل نه دی یعنی زه د 23 کالو چې زما واده شو او زمنګ دلته واپس رالو کې پیتا چې میجورټي پښتنو کې داسې نو هسبند جاب میں داسې او چې مختلف ځایونو کې به زمونږ پوسټینګ کې دو رزاق میران شاه سوات اخوا دیخوا کنه نو چې په خبر کې منګ سیټل شو تقریبا 3 کال پس نو ما ته داسې لګي دو چې زمام سنس آی مینا کریټیو مایند چې کم دی نو هغه ډیمانډ دا او چې ز سنس وکم په دې چې کور کې به مې چې څه جوړ کړیو نو بهر نه بچ میلمان نه راتل نو هغه به ډیر انسپایرډ و چې تمہارے کام بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں تم کیا بناتی ہو نو ما چې دې کوشش وکړو چې زه هینډی کرافټس کې یو ایگزیبیشنز کې ما چې د نو سټالز کې انټرېسټډ وم نو چې ما فرست اټمپټ وکړو نو هغه کې ما آل کې پی کې فرست پرایز ملاو شو ما واو او هغه سټال کې आगे के जी जमा स्टफ टॉयज हो बलूचिस्तान एम्ब्रॉयडरीज हो केपी वाला एम्ब्रॉयडरीज हो कुशन्स हो स्टफ टॉयज हो दैट्स यू नो हैंडीक्राफ्ट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स नो जमा चे दे सिलेक्शन शवे हो अगवख के द पीपल्स पार्टी है दौरू 95 के जमा एग्जीबिशन नो आगे के ज हॉलैंड द पारा सिलेक्ट शवे में गवर्नमेंट तरफ ना ट्रेनिंग द पारा चे जमा ब ट्रेनिंग कीगी पदी चे 10 स्किल देर का मुखल को की सही नो आगे انکریجمنٹ زما داسې شو چې ما بیا کنټینیو کړو دا شی او تاسو لاړی بیا نه څنګه زمونږ هسبند نه الاو نه کیا او هغه وخت تاسو ماشومانو زما دوه ماشومانو هغه ټایم کې اوکې ښه صحیح د کور هغه هاوس وایف چې کوم ریسپانسیبিলিټیز دي او ماشومان دي او دا نشي کېدلی بالکل نو هغه به تاسو انسپایر کړئ زما شی کنټینیو شو کنه چې بیا دویم ایگزیبیشن بل څوک نه هغه به ډیساپوینټ شي او کې دي شي پریخه وي چې بس اوکې زنه شمتلی نغه اوارډ چې کوم کنه هغه دومره انکریجمنٹ زما زیات کو چې ما دا بیا بار شروع کړو او چې کله دا ما دوباره شروع کړو نو بیا سیکنډ پرایز بیا ماته ملاو شو فرست پرایز سیکنډ اټمپټ اوکې نو هغه یو سلسله وا ما خیال چې زکه دا وې ما چې 2007 پورې یا 2009 پورې ماته مسلسل چې دی هغه ایوارډز ملاو شوي دي په کې پی کې هغه کې فرسٹ پرائزز ہر یو مقابلے کے یو ٹائم دا سو جو خلق بوے چے ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ جب ہم ایک تیاری کر لیتے ہیں تو یہ دوسری طرف سوئچ کر جاتی ہے ہم اس کو کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے جیسے کہ زکه چې زما جنون ہو مطلب دیکھیں جب آپ لکتا سو چے یو شیخ خپل پیشن جوڑ کے کنا یعنی آپ نے بس اسی میں خود کو وقف کر دیا بالکل نو زما دا سوچ ما آرٹ د پارا ځان وقف کړو مخکې د کور ریسپانسیبিলিټي بچی فیملی فرست
प्रायोरिटी زما بالکل هغې نه پس زما ځان نو زما آرټ او ډیزاین ها. اور زه چې دی لکه ملټي ټاسک کریم الحمدلله ما چې دی آرټ کې هر یو کار کړی دی کا آرٹ اینڈ کرافٹ دی کا پینټینګز دی کا نوٹ ډیزائننگ دی کا ټیکسټایل دی کا فیشن دی کا فرنیچر ډیزاین دی نو 97 کے بیا ماتا د خلکو ډیمانډ دومره راغی چې آپ हमारी बेटियों को सिखाएं لکه تاسو منګ ته ټریننګ راکې مدرز براتلی جنا کې براوسته نو ما ټولو نا کې پی کې ټولو نړمبه پرایویټ سېکټر کې آرټ اینڈ ډیزاین انسټیټیوټ سارا آرټ اکیډمي ما سٹارټ کړه ډېر ښه ما د دې سیګمنټ شروع کې مو لمم دا ویلې چې یاره دا آسان نه ده ماشومان ساتل کور ساتل او یو وی د مور پلار کوري کنه نو خويندم د سره هیلپ کی مورم گزارو کیو بڑا اف کو ظاهر خبر د خاون کور بیا جدای چې کم امی وای چې دا داسې نه لکه د پلار کور کنه نو اوس د ساسو کریټیویټي د طرف تر اعظم ستړي انسان ما یو ماشوم ساتل بیا غي ته اری او سیز لوک افټر کول دا نو کله کله زموږ خويندې وی اغي دا خبره کوي یا مېندې وی چې رمنګ دونه زیات ستړي شو موږ نه خو سکار نه کیږي سیدونو ته باندې ستړي کېدی ځکه چې ماشومان خو اکثره د شپې پاسې نو خوب ته دینه پری دي سارو بیا را پاسې دي نه بیا به د کور کارونه او ملمانو نور سيزونه به زموږ نو دا کریټیویټي تاسو نه متاثر کېده ستړي کېدی با اصل کې تاسو چې کله خدای پاک تاسو ته د تاسو ایفورت ریزلټ ښکارا کوي کنه نو تاسو ډیساپوینټمنٹ لیول دا نه هاي نه بیا رو تاسو هغه کېږي چې هغه وی کنه چې خدای پاک وی چې زما باندې توکل ساته نو زما توکل په الله باندې زما لایف ډیر هارد او زما ستاسو نورمال لایف دیم نه په دې چې ما ډیر په یوازې ځان سټرګل کړی دی یعنی هسبند طرف نه چې کم دینو اخ قسم انکریجمنٹ اور غنو هغه چې څنګه ټیپیکل یو سړی وی چې وای چې زما کور زما خوراک زما جامه زما بچی مخکې هغه نه پس بیا تازان ته که ټایم پاتې کیږي نو بیا بیا کوا نو مخکې به هغه ریسپانسیبিলিټیز نو چې ا ریسپانسیبিলিټی نو بیا obviously هسبندم وای چې بس ټیک ته زما شی پوره کیږي نو تاسو که بیا خپل کار مخ نو هغه بم بهر نه قتل چې مطلب خلکو یو هغه د دې پوزټیو ریسپانس روان دی او خلک ریسپیکټ کوي او دا سيزونه تاسو یو ډیره اوږده بیماری هم تیر کړه زه خبر ده چې د یو روغ رمټ انسان د پاره اټس ناٹ ایزی چې لکه ته بیا بالکل پیرالایز شي نو اف یو وانټ تاسو موږ سره شیر کول غواړئ دا ځکه چې دا یو موټیویشن دی چې لکه څنګه تاسو ویل په خپل چې زما لایف دومره ایزی نه دی دا سيزونه ماته ایزیلی نه راغلي زما سټرګل ما ځان له یوازې کړی دی اول زه خزا بیا خمور او اغه نه پسې دی نه بیا ما خپل چې کوم زما ټالنت یا زما خواهش او اغه باندې بیا ما کار کړی دی تاسو خپل آرټ باندې نو دا څنګه وشو او سونه ټایم پیریډ د پاره یو ور پیرالایز او دا زما جی بس زما س پرسنل لایف کې ډیر پرابلمز را روان شول پدې چې ان لاس طرف نه زما س داسې قسم س غو چې آی مین ان میریډ نندین تھی میری هغه انټرفیرنس زما فیملی لایف کې ډیر زیات نو هغه سټیسفای کې دی نه د هیڅ نه نو دا غي مینس کې زما هسبند مینس کې به ډیر پرابلمز رالل نو 2007 کې بیا ز سیپریټ شوم هسبند نه او بچو ذمہ داری ټوله په ما رااله چونکه ما بزنس هم او کار مې هم کولو نو هر څه ختم شول او زه ډیسیبل هم شوم زما دواړه هپ جوائنٹ ایکسپایر شول په دې چې دومره غټ سیټ بیک او ما د پاره چې زه بالکل په آی مین کرالینګ به مې کولو یا به مې ویل چیر یا کلچز سره به زه چلیدم په دې چې یو هپ جوائنٹ مې ایکسپایر شو زه یو طرف ته بالکل ټیلټ شوم بیا دویم بیا ایکسپایر شو 2010 کې نو هغه بچی مې واړو اور بریڈ اینڈ بٹر دوبارہ دوبارہ یعنی 2007 کې 2007 کې ما زیرو نه دوباره لایف شروع کړو چې څومره ما 97 نه سٹارټ کړو 95 نه هغه بالکل ختم شو فلیٹ شو کور خراب بچی ار یو شی ډیسټروي ډیر لوی ریسپانسبিলিټي اور 2007 اور دومره زما لکه سخت آزمایش شو چې زما بابا خو وخت وفات شوی زما یو ورو چې ما د پاره ولاړو اغم وفات شو زما ترو اغم وفات شو نو زما زوی ورکوټو نو زه بالکل یوازې پاتې شوم بیا چې دینو تقریبا 2007 نه ما بیا دوباره خپل سټرګل شروع کړو اور
آرټ اینڈ ډیزاین چې کوم انسټیټیوټ و ما ختم کړو او زه بیا رالم ډیزاینینګ طرف ته ځکه چې اوس چې دی دا شی زما د سورس آف لیوینګ و زما صحیح بریډ اینڈ بټر او زما د بچو خوراک او زموږ رزق روزګار دې سره وابسته و نو ما چې د خپل برانډ شروع کو د کلودینګ برانډ نو په هغه کې ځکه چې زما خو الحمدلله هر څه ما د پر آسان او یوز ټو ما دي شنو سره تجربه او ټالنت او کار او زما چې د سټوډنټس هم ډیر زیاتو زرګاو سټوډنټس زګ تاسو مختلف او جی مختلف ارګنایزیشن سره ما ایز ا ماستر ټرینر کار کړی نو هغه نه پس چې د بیا چې کله لکه زما سره بدانه مالی حالات دانه ټایټو چې ما خپل علاج نشو کوله نو هغه نه پاس چې د بیا ما پزان سخت تیرولا خپل به می تړلې وا پدې چې بالکل با ډیر زیات پین کیږي د خو سړی ډیر زیات انبیریبل پین ویګا نه زه بچی کېناستم نو پاسې دی به نشم نو بابا تقریبا خپل آفس کې بچی کېناستم کسٹمرز براتل زما کاریګران بو رو زیاتېدل یو دوه نه مې شروع کړي بیا 20-25 پورې تعداد زیات شول بیا زما برانډ چې د خو فلریش شو بزنس میں فلریش شو الحمدلله بچی مې چې د سبقو کې روان شول نو رو سخت اسانه دی خو ما پزان ډیره سخت تیرا کړي په دې چې دا اونه کې نو ته کامیابی نشي حاصلوله نو بالکل او بل خبردار چې لیک یو خدا ریسپانسیبিলিټي دا بل چې تاسو بیل شي دی لپاره نو دا یو چیلنج هم شو چې نو یو هاف ټو شو them کنه چې لیک خپلم په خپل درېږي خپل ژوندم په خپل مخ خپل بچی مخ کې اوسه او جی کنه نو لکه دا د ریسپانسیبিলিټي نه زیات غټ دا یو چیلنج دی یو چا د پاره اند دین بیا تاسو هیلث او دا سيزونه بیا تاسو مینج کړئ ما چې دی هغه یو طرف ته کو په دې چې ما باندې چې کم زما پرایورټي وا زما د بچو ژوندو یو زما چې کله کورم ز سیپریټ کېدم نو ما ځان سره یو کمټمنټ کړو چې انټل انلیس زما بچي خ ایجوکیشن کی خ اسټابلیش نشي زبزان متعلق سوچ نکوم او ما نه خپل علاج کو او نه مې چې د خپل ځان د پاره یعنی یو ٹیبلٹ راغختو د پاره ما زرواری سوچ کو چې یہ ضروری ہے یا میرے بچے کی فیس ضروری ہے یا میرے بچے کی ضروریات ضروری دا غوجه د چې الله تعالی مور لدون لوی رتبه ور کړی دا غوجه د چې لکه دا هر سنه خدای پاک وي چې مور تاونه بخینو زده نه بخم دون لوی خبره ده نو هغه دې لپاره چې لیک زمونږ لګ غونډه کلاس یا سر باندې درد نو مونږه دویمه خبره چا سره نه کوو یا خو مور دا چې څنګه تاسو چې زما کمیټمنټ دا او چې اول زما بچی دا غي لایف اینڈ افټر دیٹ بیا زه یم کنه او تاسو په د کم پین مونږه خبره کو خدای دې چاته هم داسې تکلیف نه ورکړي نو دا چې چا تیر کړیو چاته پته نه پته چې د دې څومره تکلیف وي پاغه تکلیف کې مخې تل ویری ګډ ډیر زبردست او زکه دا ډسکشن کوم زکه مارنینګ شو دا ډیر زمغه خويندې بناستي او هغه به دا ګوري چې لکه تاسو په دې مقام باندې خو هغه به د سټرګل د دې پین نه خبر د قربانیانو نه بني خبر چې تاسو ورکړی دی او تاسو تیر شوی نو اوس چې تاسو کوم ماشومان دي کې زوی یا لور نو څوک تاسو زیات نږدې چا سره زیات فرندشپ ده زما اصل کې کشره لور امریکا کې ده هغه ته چې د شي واز 17 چې هغه ته سکالرشپ ملاو شو اور دلای کې مور لایک لور او هغه الته چې دینو اوس جورج واشنگټن یونیورسيټي کې هغه ته سکالرشپ ملاو شو ماسترز د پاره نو ماشاءالله هغه خو الته سیټل ده او مشره لور مې یورپ نه ام فل کړی ده نو نست کې سبق ویلو او بل زمازوي چې کم دینو اغه ما د پاره سیکریفایس کړی دی څنګه اغه چې دینو د سی اس اس ایگزام او زما سرجری وا نو اغه سبق و نشو ځکه چې ما ته صرف زما یو زوی راته پاتیو زما دواړه لونه بهر وی سبق د پاره او زوی می چې دینو سکالرشپ هم ریفیوز کو ماسترز کړی دی ناستنا خو سی اس اس کې چې دینو بیا دومره کامیابی ورته ملاو نشو او سیکنډ ټرم چې کوم د پی ایم ایس ایگزام نو هغه کې بیا د زما بیا سرجری وا نو هغه ماشوم ما د پاره ډیر غټ سیکریفایس کړی دی او هغه بزم چې ژوند کې کلم نه خرابېږي ځکه چې هغه د یو داسې مور د پاره سیکریفایس کړي چې هغه خپل لایف سیکریفایس کړي دی درد ویلو باندې دی خو درد زغمل ډیر ګران کار دی چې کم تاسو زغمل دی کنه
افرین دي داسې زوی باندې چې نن وخت کې هم داسې شته او دوی ته دا احساس دی چې زمونږ مور زمونږ دپاره څه کړي دي دا ډېره لویه خبره 2019 کې زما 2 بایلټرل سرجریز بیا وشوې او زه خپلو خپو باندې بیا روانه شوم ماشاءالله اور هغه هم داسې چې زه کله 2018 کې زمونږ چې حکومت جوړ شو نو د سرجری نه څو ورځې مخکې زه پرایم منسټر سره ملاو شوم نو ما ته وایي چې سټیک دی ولې اغشته دی نو ما ته مې سر زما دواړه خپې چې دی نو هغه دي خرابې دي نو ما ته وایي چې پھر کیا کرنا ہے میں سر سرجریز کروانی ہے اپنی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جانا ہے وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں لینی دیکھنا ہے کہ مریض غریب مریض کیسے سفر کرتا ہے هغه ما د پاره یو آرډر و ما ټیک شو زه گورنمنٹ لکه زه اړومبی هغه ما منیو ما چې گورنمنٹ چې کم په سټریچر باندې یو غریب مزدور پروت و زه ورسره پرته وم صحیح زما بلکې سرجری لیټ شوه ځکه چې زه 30 منټس لیټ وم ټرافیک وجه نه نو ما نه مخکې بل مزدور کو هغه دواړه سرجریز ما هغه هاسپټل کې شهید اسلام آباد کې سرکاري هسپتال کې صحیح بیا چې زه ټیک شوم نو ما ورته مې زه ستاسو امبیسډر یم اوس دا هاسپټل به زه ټیک کوم نو هغې سره الحمدلله زما اوس هغې ډېر بیا ایشوز و ځکه چې خان صاحب خبره ټیک وه چې څو پورې ستاسو د یو پروسس نه نه یې تیر شوي تاسو ته ایکچوال کنډیشن نشي معلومېدلی نو هغه ډېر بد حل و ډېر زیات په اخبارونو کې هم ډېر هایپ شو شیونه ایکسپوز شول خو شکر الحمدلله ورو ورو چې دی سیټل شول او نو اوس راځم مخکې پوښتنې ته چې سیاست ته څنګه راغلی سیاست کې چونکه خان صاحب چې کومه د زخو ټرایبل سره زماره ظاهر دی احمدزئی وزیر یا موبل چې کوم زموږ وزیرستان خلکو باندې د ډرونز اٹیک کې دی نو دیشي چې د ما د پاره ډیر یو تکلیف دی غو چې خان صاحب کلا پرایم منسټر زموږ عمران خان د پاره یو سټاند واغشتو او د راغلی فیس 2 کې د دوی جلسه وا صحیح دا بالکل نو وخت کې د پیپلز پارټي ګورنمنت نو هغه وخت کې ما چې دی نو افیشلی د دې خبرې مو اورېدې افیشلی جوائن کړم ممبرشپ مې واغشتو ها ممبرشپ مو انسپایرډ خو مخکې نو ما خو ماته اپورچونټی نه ملاوي دا چې په کومه طریقې وردن نشم او جی بیا 2013 کې چې کم دی نو هغه کې موږ ډېر ایفورټ وکړو هغه د پاره الیکشن کې اور الیکشن کې چې دی بیا چې کله وومن وینګ جوړ شو نو زما چونکه سوشل سرکل ډیر زیات او سټوډنټس مې ډیر وو یو سټرګل مې وو هر چا پته وا نو زما زه چا نومینیټ کړم د پاره چې وومن وینګ کې د دې نو ما زه وایس پریزیډنټ شوم ما ته عہده ملاو شو نو هغې نه پس بیا الحمدلله په کوئټه کې بلوچستان کې زما چې د منګ کیمپین کو مانګ چې د نو په زما چونکه مدر چې د نو لکی مروت سره تعلق دی التم کړي نو خان صاحب چې د عظیم کلی نه دا ووټ ګټلو نو هغه علاقہ چې کومه د اف ار بنو نو دې کې منګ کړي کې او خپل زما اف چې کوم فیس 2 زما ایریا او حیات آباد نو د سلورو علاقو کې منګ چې د مختلف ټیمونه جوړ کړیو کیمپینز مو کړیو ډور ټو ډور تلیو کارنر میټینګ هغه کې د پاره به ما خپل بزنس بند کو په دې چې ازما بیا ټاپ پرایورټي باندې شو نو او تاسو د دام یو عجوبه خبره ده چې زه مطلب ما د پاره اډو سوچ نه وکړې چې زه به چېرته مې نه جوړېږم زه دا کوم ستاسو د سفر کې چې داسې نه راځي چې پالیټکس طرف ته به راځي بالکل ځکه چې زه په خپل لایف کې زما دومره غټ غټ چیلنجز وو چې زما اډو دا سوچ نه و چې زه به دې طرف ته راځم نو ما چې کله آخرینی ورځ وه د کاغذونو جمع کول الیکشن کمیشن کې نو هغې ورځ ما هسې بس سرسري طور باندې خپل ډاکومنټس مې جمع کړل او چې کور ته راتلم نو په ریزرو سیټ باندې اتم نمبر زما نو هر طرف نه ماته مبارک او ماته دام پته نه و چې دې باندې به یو پروسس باندې ما یې که به زه وشوم که نه لکه سوچ کوئ چې زه دومره دې شي نه تاسو نه وه پته که نه ماته بالکل هېڅ قسمه انفرمیشن دلته تاسو د ماحولیات او د سیاحت مشري هم ستاسو دپاره ده او دا موږ تاسو ته به معلوموي چې ډېر ملکونه داسې دي لکه چک ریپبلک او داسې نور ملکونه چې انډیا بلکې چې ډېر د هغې انکم چې کم دی یا اکنامیکلی هغې ډېره ګټه کوي د ټوریزم نه صحیح ده او زمونږ پاکستان کې داسې ډېرې ښې علاقې دي او دې کې شک نشته چې پی ټي آی هغې باندې ډېر ښه کار کړی مخکې ورځو کې زه تلم زما د ډرامې یو شوټ په مانسیره کې دادړ په نوم یو ځای دی
نو زما د هایکینګ ډیر شوق دی نو زه هلته بره لاړم نو هغه لوکل کس چې کوم ما سره نو هغې ما ته وایي چې مخکې خو بدله کې خلکو ډېرې زیاتې ونې وهلې او دغه کولو خو اوس چې دی نو پی ټي آی دی ګورنمنټ کې عمران خان بالکل دی باندې پابندي لګولې ده یا کومرات چې کوم دی هغه خان صاحب په خپله ډسکور کړی دی هغه پلیس هلته هم ډېر خلک راځي نو اوس چونکې تاسو په خپله مشر سوات ډېر زیات ښایسته ځای دی که نه خو هلته یو څیز چې دا راځي هغه دا دی چې اوس هلته کې د ویزیټرز دپاره اکوموډیشن او دغه ځکه چې اکثره سیزن کې ډېر زیات راشي نو که تاسو لږ موږ ته وایئ چې دې کې ستاسو نورې څه لیدلي نور څه غواړئ کویټه هم ډېر ښایسته ځای دی او جی بلوچستان کې هم ډېر ځایونه داسې دي دا ستاسو دا کوېسچن چې کوم دی دا ډېر آی مین ټایم وخت کی ضرورت ہے میرا خیال ہے په دې چې زمونږ ګورې ټوریزم به موږ څنګه پروموټ کوو جی دغسې ونې دغسې باغونه دغسې دریا مطلب دریا پانی پہاڑ سب کچھ ایک ہی جیسے ہیں نو دا شیونه چې کم دي د هر ملک کې هم داسې دي زمونږ ملک خو اسې هم ډېر زیات ښایسته دی خو زمونږ خلکو کې لږ شانتې د ډسپلن کمی دی بل دا دی چې هر یو ځای ښایست کول پکاري مطلب دا دی اونم دی غرم دی هغې سره تاسو لینډ بیوټیفیکیشن باندې هم کار وکړئ د صفایي هم خیال ساتئ لکه د میلمستیا کې خو زمونږ ډېر سټرانګ کلچرز دي ډېر سټرانګ ویلیوز دي زمونږ ټریډیشنز دي خو پرابلم دا دی چې موږ د صفایي خیال نه ساتو مطلب بیوټیفیکیشن کی طرف ہمارا ځکه چې زه خو آرټ هر چرته ګورم که نه اوس موږ وروسته ریسنټلی معلم جبې ته تلي وو نو موږ داسې پرې راتېر شو نو ګروپ زموږ روانو نو ما ورته مې د دې کاڼو کې څومره شاین دی سانه ښکلي شیډز پکې راوځي نو ما ته وی تمہاری والی آنکھیں الگ ہیں ہماری آنکھیں الگ ہیں نو مطلب دا دی چې آپ کو نظر آنا چاہیے کہ خوبصورتی کیسے آپ اس کو پروموٹ کر سکتے ہو نو زمونږ کلچر پروموشن ډېر ضروری دی زمونږ خپل کلچرل کوزین پروموشن ډېر ضروری دی بالکل زمونږ ډریسز زمونږ جولري زمونږ نور ثقافت زمونږ د ودونو فنکشنز موږ دا پرېښي دي او موږ چې دی نو بهر نه ټول شیونه اډاپټ کړي دي بالکل چې زموږ خپل دین نه کنه اوس چې څومره ملکونه دي کنه هغه خپل کلچر باندې خپل ټریډیشن او خپل ویلیوز باندې سټک دي بالکل او هغه بیوټي چې نور دنیا اټریکټ کوي خپل طرف ته د هغه پہچان جوړ شوی دی زموږ چې دی یو خوا دی خوا بټکاوي ګولګیا صحیح او دا چې تاسو ویل چې ټایم به لګي وی سٹارټډ خو دا بټ ټایم به لګي خوراک کې څه وخت ما خو تاسو نه ته ما خپل علاقہ خوراکونه پینډا مې خوخه سجی میں بلوچستان سجی میں خوخه ډیر ښه نو پینډا خپل په خولې شي کنه سره خوخ دی الحمدلله ښه نو پینډا سجی او روش کې دریوڼو کې کم زیات خپخه زه چې د پینډا زیاته خپخه صحیح ده ساوز د لاس پینډا بخو د کپی خبر ته زر عالم صحیح ده میوزیک اوره سوک زین کی راضی کم سندرغاړي یا کم اکټرز د پښتو یا د پاکستان نن سبا ډېرې ښې ډرامې دي بلکې موویز طرف ته پاکستان انډسټري ډېر ښه لګیا دی روان دی نو څوک دی فیورټ دی څوک دی یا څوک په میوزیک کې خو چې دی زما خپل ټول چې کوم زمونږ مخکې فوک میوزیک زما ډېر زیات صوفي میوزیک زما ډېر زیات خوښي او پښتو زما چې کوم دی نو کرن خان زما ډېر فیورټ دی او ډېر ښایسته پویټري چې کومه دا ډېر سلیکشن ډېر زبردست دی دا غوي غانو نو عامې ډېر زیات خوښ دي او خپل وزیري سندرې زما ډېرې خوښ نو ځکه زما اتڼ هم خوښ تاسو وی ستا اتڼ مې ډاونلوډ کړی دی هغه ځکه د کوټې طرف ته اتڼ زیات دی ستاسو سیمې ته اتڼ زیات دی که نه او نو اتڼ کې دې ما له څو نمبر راکړی وي 100% صحیح ده تھینک یو ډېره زیاته مننه چې تاسو راغئ واقعي زلهما بیبي تاسو زموږ ستاسو د لایف سټوري موږ اورېده لیدونکو دپاره یو موټیویشن دی د هغه خویندو دپاره چې که هغې ډیموټیویټ یا هر څوک چې هغې دا وایي چې دا کار مشکله ده یا نه کېږي یا زه یوازې یم که نه نو هغې دپاره دا دی چې نه هر څه ممکنه د محنت غواړي جرأت غواړي صحیح ده او ډیډیکیشن غواړي هوپ غواړي بالکل همدا خبر ده ډېره زیاته مننه چې راغئ تاسو ژوند کې نورې کامیابیانې غواړو مننه تھینک یو لیدونکو همدې سره یو ورکوټې شان د معلم د مینې وروسته راسانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ جی
ستړي مشئ یوارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته. زه ډېره زیاته خوشحاله په دې باندې یم چې د یو نه یو پښتنه مېرمن دلته چې راځي هغه لایقه ده، بهادره ده او هغه یو داسې ځای کې ده چې نن زه خوشحاله یم چې د هغې انټرویو هم د هغې د ژوند قصه واورم، د هغې سټرګل واورم. ما سره زما یو بله خورکۍ ناسته ده چې هغه ملټي میډیا جرنلسټ ده رفت انجم. ستړي مشئ. ډېره مننه نجیبه. څنګه تاسو رفت ښه یې صحت ښه دی؟ تھینک یو سو مچ. ډېره ښه الحمدلله. او د رفت چې دغه د پېښور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي سپوک پرسن هم ده، په دې به هم دې سره خبرې کوو. خو اول به زه د جرنلیزم طرف ته راځم چې رفت خاص ته پېښور یې؟ جی بالکل. د پېښور د ډېر نوموړي کلي چې کوم د زموږ د صوفي شاعر رحمان بابا سره تړلی د بهادر کلي نه. بهادر کلي. ښه، د بهادر کلي بهادره رفت انجم ما سره ناسته ده. رفت دا راته چې کله سکول ته تلې نو هغه ټایم کې د ذهن څه و چې څه به جوړېږم؟ as usual څنګه چې زموږ مایند دی ډاکټر نو ټیچر یس ایگزیکټلی ټیچر او په کلو کې چې کم ماحولي چې ایجوکیشن کې نو بس ټیچینګ ته بس ډاکټر ما ته چانو ویل الحمدلله نو هغه برډن زما په دماغ ډېر نو او تاسو خپل انټرست هغه ټیچینګ کې یس لګ ډېر not that much زما کله ایون دا سوچ هم نو چې زما های ایجوکیشن ته زم ځکه چې زما تعلق د داسې کلي سره دی چې I was the first one and still ما سره دغه اعزاز دی چې چا یونیورسټي لیول پورې سبق وویلو او هغه ټایم یې کلي کې پرایمري نه مخکې سکول نو ما ته نه لګېده چې زه به دې نه مخکې لاړه شم. خو خیر زما فیملی کې زما فادر زما بالکل ټول نه غټ سپورټ زما فادر دی او زما ایون ترونه هم دی خو فادر زما سره ډېر زیات هر ټایم ولاړ. نو دا څنګه چې تاسو کلي کې داسې څوک نو فیمیل ایجوکیشن طرف ته چې هغې فیمیل سپورټ کې دغه نو ستاسو د والد صاحب یا د ترونو سوچ د نور د ټول کلي نه څنګه داسې چینج و؟ زما والد صاحب او زما ترونه چې دي ترونو کې هم لږه شانتې مسله وه هغوی هم د ټیپیکل هغه و چې بس میټریک وکړي او میټریک نه بعد جنیل ته هغه نه دي ویل مخکې نه دي ویل پکار کوی هم نو ټیچینګ دی وکړي چونکې هغه ټایم د پرایمري ټیچر والا هغه دغه د کالج یا لیول والا هغه نو زما والد صاحب ما ته یو ځل ویل چې زه هغه ډېر های ټاپر کې هم نه وم او ډېره لو کې هم نه وم زه بس ښه وم مډل یس ان بټوین کې وم نو ما چې کالج کې بی اے ما کالج ټاپ کو نو آینه بعد ما ته سیم هغه یو رټه وه چې ایجوکیشن طرفې ته لاړ شم ټیچینګ وکړه. ما د غصې نه یو کال ضایع کو کور کې ما چې ټیچینګ را باندې کې زیاړو کوم نه کنه دې نه علاوه په نیکسټ ایئر ما ته نو پتا او زما والد صاحب پېښور یونیورسيټي کې او زما په ډېر غټ اعزاز چې یونیورسيټي اف پېښور کې ما ته ایڈمیشن هم په فرست میرټ لیست کې ولاو شو اور جرنلزم ډپارټمنټ کې چې ما ته بابا ایڈمیشن هر څه کړو جسټ راته دونه وې سبا د انټرویو دا ما د انټرویو وې جرنلزم ډپارټمنټ کې د انټرویو د ایڈمیشن لپاره نو I was shocked seriously I was shocked بل دا چې زما چې فیملی بیک ګراوند سید فیملی نه دی نو یو نو چې هغه بیا کلی کې او کنزرویټیو وي ایگزیکټلی نو هغه خلکو ډېرې خبرې مو کې چې لکه د امام صاحب نو سید چې د نو هغه به لکانو سره سبق وایي نو هغې نه هغه سلسله روانه شوه او راینه بعد ما ته نو شور چې زه به ماسټر وکړم نو بیا به زه څه کوم خو چې څنګه مې د یونیورسټي یو کال تیر کو نو په سیکنډ ایئر کې زموږ یو انټرنشپ کیږي په ډفرنٹ میډیا آؤټلیټس کې ما نیوز پیپر نه سٹارټ واغستو د اردو نیوز پیپر یس پرنٹ میډیا نه اور آج ما څنګه واغستو کله زما ما ته په فرست سټوري تھریټس ملو شو وای یس څه باره کې و سټوري هغه سټوري به زما د خپل د چایلډهود سکول باره کې او هغه ټایم خو موږ څه ویلی نه شو دا ټایم خو را سره قلم هم څه وایي هغه داسې و چې هغه سکول ته به فنډس ملاوېدل خو په هغې به لګېدل نه نو نه هغې کې نه به هغې کې فرنیچرز هم و نو واشرومز و پکې بیسک فیسلټیز نه کلاسز هغسې نه و چې کم لکه وایي چې باران شي نو بلډینګ هغه چونکې د برټش دور سکول و نو هغه ډېر زیات هغه به رینوویشن نه کېده خو فنډز به ملاوېدل یس ایگزیکټلی نو ما هغه سټوري وکړه پکچرز مې په پټه واخیستل نو هغې نه بعد پرنسپل چې کومه وه حالانکه زما پرنسپل نه وه پاتې شوې خو د هغه سکول پرنسپل وه ما دپاره ډېره احترام وړ هم وه خو
هغه ماته دمکیانې نسل دا و چې لکه ته دا سکول والے سلیکټ کړې ته بل سکول پسې والے نه ځنو ما چې زه د خپل کیریئر آغاز د خپل سکول نه کوم چې ما زده کړه کړې چې ته چې ما سبق ویلې دي ځکه چې ما د سونه مسلې یا ما د هغه ټایم فیل کې ما خبره نشو کوله اوس زه خبره کوله شم د کلم په ذریعہ نو هغه نه ما سٹارټ وای شو چې کلمات په فرست سټوري باندې تھریټس ملاو شنو ما بیا وای چې نه دی فیل کې خوند شته چې هر څه هغه نه بعد چې د جرنالیزم او د میډیا سره سسپنس او هغه شروع شو دن ریډیو بیا یوان ته پکې لګمنس کې لاړم خو التم خو نو واپس خپل فیلډ ته رالم نو ایڈونچر او نوې کارونه کول او یس بالکل ایڈونچر مې بالکل شوق دی او هر هغه کار ته لاس اچول چې بل څوک نه کوي بل څوک نه کوي نو دا چې تاسو سټوري کم کور کې دا غي څه فائدہ وشو سکول ډیر فائدہ وشو پای باندې ایجوکیشن ډپارټمنټ اکشن واغستو او دا سکول نه چې دا انټي کرپشن والا وغه چې د خلاف کاروایی شروع کا او پرنسپل نه ریکوری وکا اند دن سکول ما دغه واپس لګې دي نو دغه زما د ریولي اچیومنت چې فرست سټوري او کوریج او غي باندې دون اکشن هغه ټایم از لا ټرینی ریپورټر ناٹ هغه از ا پراپر نو هغه زما د کیریئر آغاز او دن ریډیو بیا انټرنیشنل ریډیو ته څنګه لاړی جی ریډیو ته ډیر بای چانس تلو ماغه هم هغه داسې یو ډراما و د پولیپور ډراما وته ویل د پاکستان افغانستان ترمنځ ډیفرنٹ میوچوال ایشوز باندې باغ ډراما و هغه کې یو کریکٹر لګیدو او زدا سه یو بل افیس او ځای کې لاندې نه میډیا افیسز ټول په یو بلډینګ کې ځای کې لګیوم خبرې مې چا سره کولې او هغه ټایم دای سو اډیشن روانو آی ډونټ نو چې هغه څنګه هغه زما आवाज اورېدلو او یا کریکٹر لا आवाज کته هغه आवाज بای چانس زما والا میچ کېدو وداوت اني اډیشن اند وداوت اني اپلای هغه ما ته افر راکو چې تم سره ډراما کې کار وکړم نو ما ته زما خو اکټینګ شوق نه ده نو مال راځي زه خو جرنالست مو کار اتوای نو خیر هغه چې دغه نه بس بیا ما ته چانس راکو او هغه کې ما ډراما رائټر پلس اکټرس مطلب یو جنۍ پکې چې د افغانستان په فیملی کې پاکستاني جنۍ واده شوی دغه دا ټایپ کریکٹر خو خیر ازما چې زما او سونه ټایم دا ډراما چلے د تاسو ما خپل کوم اپیسوډز لیکلیو نو 100 اپیسوډز ما لیکلو یس او 100 اپیسوډ چې کوم تاسو لیکلم تاسو پکې پرفارم کړئ څه پکې زموږ زموږ د خیبر پختونخوا ډېر نوموړي اکټران چې کوم بیک باندې د اوازي د ریډیو په باندې هغه کې د ریډیو پاکستان او د پی ټی وی ډیر فیمس کسانو هغه کې سره نو هغه خو په سټوډنټ لایف کې مې ریډیو نه بم پروګرام کولو هغه ټایم حالات هغه سينو کومګ یو ما تاسو څنګه چیلنج غستل مونږ یو 2-3 جنې کې چې مونږ چیلنج غسته او خیبر ریډیو وو هغه ټایم او په دې فاټا کې وو نه الدن به زمونږ आवाजونه تلل حالانکه باغې هم ته ترټس راغلو ان بیک ان 2008-9 او مای ګاډ دیٹ ټایم ډیر هارد ټایم او په کې پی کې آی ډی پیز او طالبانایزیشن اون ټاپ کنه نو بالکل نو دغه ټایم چې هغه هم نه خو بیا باقاعده آغاز د ریډیو د ټي د اخبار شه دی هغه د نیوز پیپر اند دن هغه ریډیو نو شو او بیا دن روان and then television دې تاسو رااله سورونه خويندې تاسو موږ سلور خويندې او دوه روریان خو زه ټول کې مشرمه نو په ما ریسپانسیبিলিټی زیات دي معلومه راځي څوک مشري غیبه ریسپانسیبিলিټی کوي کو خوري غیبه ریسپانسیبিলিټی زیات دا راته وایي چې تاسو ورونه خويندو کې بیا مخ کې جرنالیزم طرف ته یادي طرف ته څوک راغلي کنه غیزان لبیل بل فیلډ چي نه د هر شخص خپل فیلډ دی زما خو چې کوم سیبلینګز دی هغه خو ماته وایي چې مونږ ځکه نه راځو چې ستاسو دا کار خو یې ویسټ اف ټایم دی وي دې کې ډیر ټایم لګي ایگزیکټلی دا چې زه هغه ته کله ورم نو تاسو څه کا دی کیمرا اوچت کوم مایک اوچت کا یا او څوک بدون هر وخت کپڑے بدلی او څوک بدون ځان تیاری او دا کرانګي دا د سیبلینګ نه بلکې اوورال فیملی کې دا کانسپټ چې بل دای او بل د دې وجه نه راځي وستاسو د شپې ورځې پته نه لګي د شپې ورځې پته د ټایم هم پته نه لګي تاسو به چې نیمه غنټه دا هغه نیمه غنټه کار تاسو سره 5 غنټه ما په 10 سال کیریئر کې ما ته نشي چې ما کم یو اختر فیملی سره کور کې تیر کړی او یا داسې غټ ایونت فار ایگزامپل هغه کا وړو کې اختری غټ اختری د نه علاوه 14 اگست سے غټ غټ ورځې چې هغه همیشه زم په افیسز کې او سپیشل کاوریجز کې تللی وي راغی ټلویزیون میډیا ته اوس د هر یو میډیا زبدای مچ تاسو تجربه شوه صحیح ده
او جرنالیزم کول څنګه شي تاسو ویلي چې زما سٹارټ هی د تھریټس نو بالکل جرنالیزم دا کته صحیح جرنالیزم کې د چا باره کې لیکنه کې نو هغه د ډیرو خلکو نه هضمي نه هضمېږي صحیح د هغه ډیره ګرانه خبره ده نو بیا په دې کې تاسو نور مخکې ځئ فیمیل هم یې اوس په میډیا کې راغلی کم داسې هرډلز دي یا اوسه پورې چې تاسو تر مخکې دې پورې تاسو راغلی یې کومه میډیا درته زیاته ګرانه ښکاري ایک ہی کار کول تاسو هم ټي وي کې ایکسپیرینس دی بیا د پښتنو د سیمې نه تاسو بالکل او تاسو هم پته ده ټي وي زما په خیال ما چې څومره ایکسپیرینس گین کو ریډیو او اخبار ټفست دین ریډیو او اخبار هغه لږ شانتي هغه دای چې تاسو په بیک کې خو بیا هم تھریټس پکې شته بیا هم ځکه چې سټوریز بٹ یو ار سیف کنه ایٹ لیسٹ بای فیس وک نه ایگزیکټلی ټي وي کې دا د چې یو نو چې تاسو د پیښور اوس خو پیښور خیر ډیر بدل شو پیښور هوته هغه ټایم کې 2008-9 زه تاسو خبره کوم 10 کې خو به ډیلی به په دې مایند سره بهر وته چې نن به بلاست کیږي مطلب دا ټایپ سیسو دا به زموږ پارټي سرپرایزینګ چې نن په خار کې یا په صدر کې یا په ټاون کې یا په اندرونی خار کې بلاست نه دی شوی نو دغه دا چې د پیښور غونډه ماحول کې دارنګ ګرځیدل مینز دارنګ هم نه مطلب دوپټا چول جس دوپټا چولی او باقی د نور خزو نور تاسو سره په شټل کاک کې یا په صادرون کې ګرځي داسې ګرځي مایک در سره او تا بیا لایو د پاره یو غنټه ته په منس کې ولاړې نو هغه شاتن اوازونه ایگزیکټلی دا اوازونه بل خبره ته کوم دا سترګې چې کومه تا ته ګوري هغه د اوازونه زیات تخوري او اوازونه خبرې بیا پکې پولیټیکل چې کوم انفلوئنسز دي هغه هم پکې راشي لکه ما سره شوی دي زموږ چې کوم ریسنټ ګورنمنت چې کله کې د دې ګورنمنت رالو چې کوم چینل کې ما هغه یو د دې منس کې کلاش نو موږ بیا بهر نشو وته سپیشلی فیمیل دن چونکی ته پته و چې په دغه صوبه کې دی ګورنمنت ته نو موږ بیا موږ ته دا انسټرکشن غشو چې جاری شو چې فیمیل کم از کم فیلډ ته نزي بهر لایف شو دغه از لایف کې دټ سیټ بزر راځي چونکی لایف د پاره ډیفینیټلی غنټه نیمه غنټه تاسو په ولاړې کیمرې فرنٹ ته نو هغه فضول قسم جملې اور دا اور خو خیر جرنالیزم ته شاشي بیا غجنه او هغه دغه والا سیزم ختم شي نو بیا په ګډیر راغلی چې حلم کړی دي ها تاسو حل خړل کې تاسو خلک ما کړی دي اوکې دا راته لګ دا سره شیر کړل دا اختر واکس پاپس چې موږ څنګه اخلو نو یې په خبر کې د فیمیل نه د اختر باره کې نو یو ځل هډ افیس ته ویل چې په خبر کې فیمیل واکس پاپس نه ورکې چې تاسو ته بار بار خو یې وچوکه خیر به خبر صدر ته لاړو ټول زیات رش ما ال تمام پروګرامز کړي ځکه چې کله کم پښتو چینل د خبر اغه سره چې زما ول نه پروګرام چې اغه سره هغه روټ شو خلک سوي نو ما په خبر صدر کې پروګرام هغه کې بیا داسي چې ډیفینټلی چې تداسي جنې غيو ما سره فل کیمرا ټیم او ډي جی ټیم ہوگا خو هغه چې د بس آی ډونټ نو چې چا دماغو کې څه چلی هغه کس ما سره مطلب مين دا سنگل نه پدې ډېر خراب وله موزه بالکل ز لایو ما لایو ای ما ته چې تاسو فریم تراشه بس یو ار لایو کنه دا ټایم اور بس هغه دا کو بس ایو زلو کو خو چې زما هغه ما ته هغه ټایم الله دې خو کې آی ډونټ نو کوم پولیټیشن چې ډایرکټ رالو نه هغه کټ شو زما سیګمنٹ کټ شو ما ودن 2 or 3 minutes ما ته پته چا کس ولار دې ما ته اوس هم فیل اوکے بس نور سم نو چې هغه ایکسل آر هغه میډیا ټامس کې هغه تار چې کوي د مایک سره خو ټیک ټاک ور سره مایک هم heavy logo and then مانه دي کده چې ما په کم ځواله دي خو وهله اینه بعد بیا نور کار چې زما کیمرامین او نور خلک وشتا خدای مددگار مې اړ یو سپیړه تور کو نور بیا ایگزیکټلی نو دغه چونو دا وهلم پکې شوی ځکه چې ځان سیفټي دغه طریقو سره دا اذروایز کمان دا ویل بچو خیر دو کې بیا په نیکسټ دا خبره ده یس دا چې کوم فیمیل غږونه کی دایته نورم زړه ملو شي او دی بیا نورم داسې دا کارونه کوي ها تاسو د جرنالیزم نه علاوه چې کوم د پېښور انسټیټیوټ اف
کارډیولوژي کې چې د سپوک پرسن هم یې نو د هغې باره کې راته لږ ووایي چې دا د غریبانو دپاره څومره غټ سهولت دی د دې راته لږ ووایي. نجیب دا د خیبر پښتونخوا په ړومبې او ځانګړې د زړونو هسپتال دی او په دې کې چې د تقریبا 300 بیډز دي چې ایٹ ا ټایم پکې 300 مریضانو علاج کیږي او د دې غټه کوم غوي چې د خیبر پښتونخوا لپاره یو لوی نعمت دی او هغه ځکه دی چې د خیبر پښتونخوا عوام مخ کې دي د لپاره د زړونو علاج لپاره چې زمونږه سیمه داسې ده چې هغه کې سټرس ټینشن او بل زموږ فوډ ماشاءالله او دا غوړې راکاږو غوښې او لایف سټایل زموږ داسې دی نو زموږ کارډیک پیشنټ زموږ زیات دي نو ای په پنجاب اینڈ سند او دې طرح تل نو ای په ډبل نه ټریپل خرچې کوي. بالکل کے پی گورنمنٹ لاست ایئر د دې انوګریشن کړو وزیر اعظم عمران خان صاحب د دې افتتاح کړی و او هغه نه بعد دا اوپن شو پراپر او اوس چې دی دا د سټیټ اف دی آرټ هاسپټل په لیست کې راځي دا وخت چونکې د کې هر هغه انټرنیشنل فیسیلیټي اویلیبل ده کوم چې د پاکستان ځینې هاسپټلز کې ده اویلیبل دي جی اور هر څومره چې هم زموږ سټاف دی نو ټول د بهر نه راغلی دی مین چې پاکستانی دي پښتانه دي پکې او بهر زده کړې کړي او د سرف کړم دی الته کې مختلف هاسپټلز کې ایکسپیرینس لري بیا دلته راغلي دي نو دا وخت موږ سره د خیبر پښتونخوا د ماشومان سپیشلی هغه ماشومان د چاته چې د زړونو مسلې ډېرې وي لکه زړه کې سورې زمونږه او په خصوصي توګه د افغانستان سیمه کې ډېر زیات دي نو انټرسټینګ دي دا هم موږ ویلی شو چې دا هاسپټل د افغان زمونږ کوم روپندې دي د دې لپاره ډېر زیات یو نعمت دی اور دا وخت په تاسو هم حیران چې دا اوسه پورې موږ سره 600 افغان ریفیوجیز صرف اوپیډي ته راغلي دي اوپیډي ته راغلي 600 او د کې ماشومان خدي سړي ټول ایگزیکټلی د نه علاوه د اوپن هارت سرجریز پکې د افغان اوشو او د افغان د پاره سپیشل کاونټر جوړ شوی دی چې دا غي سره د جبي ځکه ډیر خلک فارسی وایي بالکل او دا ځکه دا جوړ شوی چې د افغانستان ډیر خلک پاکستان په خبر ته ډیر زر راځي ډاکټر بالکل نو د دې د وجه افغان د پاره هم د هاسپټل یو فیسیلیټي هغه د پاره باید دا مغې د پاره جوړ شو اور څومره هم د خلکو دا وخت په ریویوز دي زه خو چونکې سپوکس پرسن یم زه روزانه بنیاد باندې یو پیشنټ د خلکو ریویوز ګوري تاسو کوی نو د پښتونخوا خلکو حد نه زیات خوشاله دي په دې باندې خو د دې سره سره د افغانستان چې کوم خلک دي هغه ډیر زیات دي سپیشلی هغه پیرنټس د چا چې د بچو علاج افغانستان ایون بل ځای کول نه شو نو هغه د بار یس نو هغه اوس په خبر ته راځي او په ګورنمنت هاسپټل کې کوي کوم چې د پرایویټ هاسپټل کې فار ایگزامپل په 7 لک سرجری کوله اوکې هغه اوس دلته هاف تا مين 3 lakhs and 3.5 ډیر ښه نو افغانستان او بل انټرېسټینګ خبر تاسو کوم نجیب چې د افغانستان او د پاکستان د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو له سیم ریټس دي دا نه دي چې هغه د پاره ګران دي د پاره ارزان دي سیم ریټس سیم فیسیلیټیز سیم ډاکټرز بس جسٹ عقیداری چې اوس زمونږه صحت کارت چلی پېښور سټوډنټ کارډیالو کې چې ګورنمنت هغه کړی دی اور افغان چې دی هغه کیش باندې چلی او ان قریب ان شاء الله ډېر خبره ده زه افغانستان کې عمر درې کاله ما داسې ډېر پیرنټس کتلی چې هغه خپل بچي یورپ لو دي زون ته یو سي د علاج لپاره خاص کر زړه کې چې دا سوري د ډیرو ماشومانی نو بیا یورپ ته تلل یا بل ملک ته تلل نو اغازار خبر ده چې تبا ایئر زی ته ټیکټ الی ته هوټلینګ دی دا ویزا او دا چیزونه ټول دي کنه په خبر هغه ته اسانه د علاج زیات چې کوم ایکسترا خرچي دی اړ هغه نه کیږي او بل لاري څنګه تاسو ویل چې لیک هغه کب پرایویټ کې ون ک پاکستان کې هغه 7 کیږي هغه نیمیږي نو دا خو ډیره خبر ډیره زیاته مننه ثانک یو چې تاسو را لې نور جون کې ته کامیابی نه غواړم همیشه کامیاب اوسئ او thank you so much for coming. Thank you Najiba. Thank you هم پښتوان. ډیر زیاته وینا. لیدونکو هم دې سره ورکوټ شان د معلوم واپس راځنه کیږي په خیر پښتونخوا سره اوسئ. سره مې شي ور بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته
لیدونکو تاسو زموږ نننی پروګرام وکتو هغه کې بیا د ډاکټر برهان خبرې وي د ګوټنو یا د ګوډو حوالې سره چې هغې دا خبرو کې چې څنګه موږ خیال باید وساتو او د کومو وجوهات د وجې نه دغه دردونو سره موږ مخېږو. بیا هغې نه پس کې زموږ ډېره ګرانه جرنلسټ چې کوم معرفت انجم هغې د لایف سټوري او د هغې سټرګل او د هغې خبرې تاسو موږ واورېدې واقعا ډېرې موټیویشنل وي او د هغې سره سره ضلع هما بیبي چې ایم این ای د پی ټي آی د هغې د ژوند قصه چې واقعا هغه څومره بهادره مور ده صحیح ده او هغه د بزنس وومن سره چې کوم دی هغه چې بیا پالیټکس سره هغه او د هغې دغه سفر چې نن موږ تاسو ګورو موږ همیشه چې څوک ډېر ټاپ ته ورسېږي که نه پرابلم دا دی چې څوک ټاپ ته نه رسېدلي موږ ته ښکاري چې څوک ټاپ ته ورسېږي نه نو موږ وایو چې اوهو دا وګوره دا څونه لکي دی چې دا رسېدلی دی خو د هغې شاته سفر موږ نه یې کتلی که نه نو واقعا چې د ضلع هما بیبي د ژوند دا سټرګل زموږ او ستاسو لپاره موټیویشن هم دی او سبق هم دی او که تاسو نه دا پروګرام مس شوي نو پلیز تاسو یوټیوب زموږ چې کوم دا هم پښتو ونه هغه سبسکرایب کړئ دغه اپیسوډ تاسو هغلته هم کتی شئ او لیدونکو همدې سره به زه تاسو نه اجازت غواړم او په دې هیله باندې چې نن پروګرام تاسو یو نوی موټیویشن درکړي د خیره سره او تاسو بیا د یو نوي حوصلې سره د خپل ژوند طرف ته چې د ستانه شوي یاستئ دا ډېره زیاته ضروري ده. موږ ته څه پته ده چې اوس دا ټایم زما نه څوک انسپریشنلی یا زما نه څوک موټیویشن یا زموږ د میلمنو نه څوک موټیویشنلی خو کوشش زموږ همدغه کوي. نو په لوی الله مو سپارم الله مو مل شه د الله په امان.